إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزتمند حاضرینو او پخوشا کی کورونو کی زنانو اوریدونکو میندو خیندو خالص زما استاسو راجمع کېدل هغه د الله رب العزت د دین د سوچ او د فکر په باره کې دي. نور څه سوچ او فکر د دې سره یو ځای نه دی او دا د الله رب العزت خالص په ما او تاسو باندې فضل او احسان دی چې ما او تاسو له توفیق راکو، اراده وکړه الله توفیق راکو، دې ځای ته راوستو او په خپل کور کې کېنولو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکینا مبارک کلمات تراوتی دي او هغه زما استاسو مخې ته د احادیثو په نوم باندې په کتابونو کې موجود دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې پزمکو کې خوخ زمکی الله رب العزت تا هغه د جمعتون زمکی وي
او ناخوخ زمکی الله رب العزت تا هغه د بازارونو زمکی وی په هغه محبوب او الله ته په خوخ ځایونو کې چې د جمعتونو ځایونه دی پاغي کې ما او تاسو کې نولو. او بخاری شریف کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګد حدیث مبارک دا غید خلی مبارک نه نقل شوی چې د قیامت پر ورځ باندې الله رب العزت با وو کسان الله د خپل د عرش د سوري د لاندې د خپل رحمت د سوري د لاندې ځای ورګي چې په دا ورځ به بل څه سوري چې دن هغه ملاویږي نو الله رب العزت ما او تاسو په دای کې راولي فاغي وو کسانو کې یو تن هغه ذکر کړ دی رجل قلبه معلق بالمساجد هغه انسان دی چې دا غزله د جمعتون سره تړلې شوی دی چې د درس قرآن ټیم دی چې ورشم د موس ټیم دی چې ورشم د تلاوت می ټیم دی چې ورشم او بیان کیږي چې ورشم دا زلی د جمعه سره تړلې شوی دی که بهاري نو زلی دی سره تړلې شوی چې څو وخت کې وځي چې دغه جمعه ته ځم نو دغه بهترین غید پاسه الله رب العزت ما او تاسو کینولو دا الله رب العزت په دربار کې دا دعا دا سوال دی چې الله رب العزت زما د خلینا هغه خبري راو باسي چې د قران او د سنت موافقي او داغي خیر زما او تاسو جولای ته ورځيږي او زما او تاسو د معاف کېدو د پاره نجات د نجات چې د نظریه وګرځي او داسې خبرې دی الله رب العزت زما د خلینا نو باسي چې هغه زما او تاسو د تاوان د پاره چې د نظریه او نجات چې د ذریعہ وګرځي. عزتمندو دنیا چې آباد شوی دا نو اولنې بنی آدم اولنې انسان منګ او تاسو بیا دا اولاد یو بنی آدم منګ او تاسو یو اولنې انسان هغه آدم علیه السلام دی او بیا دا څومره چې دی انسانان دا ټول دی ته بنی آدم ویل کیږي. بیا پدې کې سوچ چونکړې شوی خلق انولی شوی خلق چاغی ته انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات وی آدم علیہ السلام اولنې پیغمبر دی او اخرنې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا چونکړې شوی د خپل نبوت د پاره چې الله رب العزت د نبوت ورکاو پیغمبري ورکاولا د آدم علیه السلام نراوالی تر نوح علیه السلام پوری حافظ ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی دی د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول نقل کړی دی چې دا ټول په توحید باندې و دی کې شرک نو دا په وحدانیت باندې و اولنې پیغمبر چې د شرک پرد کې راغل دی نو هغه نوح علیه السلام دی چې داغه په قوم کې شرک او نوح علیہ السلام داغی د رد پارا داغی د ختمولو د پارا الله رب العزت چې د نغرا لګلې دی. اخرنه کی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د نغرا لګلې دی. دغه وجه ده چې سورۃ النساء کی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی دا سنوی چې انا اوحینا الیک کما اوحینا الی آدم علیہ السلام خو مخکیو د نوح علیہ السلام نه خو نوح علیہ السلام ذکر کوي چې نوح علیہ السلام اولنې پیغمبر دی چې د شرک پرد کې راغلی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخرنې پیغمبر دی چې پرد د شرک کې راغلی دی.
د دې مناسبت د وجې نه د نوح علیه السلام د وحي سره د نبی علیه السلام د وحي یو شانواله ورکوي، تشبیه ورکوي چې د ستا د مونږ کوم وحي کو دا داسې ده لکه نوح علیه السلام د چې مونږ وحي کړی وه. انبیاء علیهم السلام چې څومره راغلي دي نو هم د توحید دپاره راغلي دي. تر نوح علیه السلام پورې خو دغه و بس د دغې تذکیر و د دې وعظ و د دې نصیحت و ټول موحدینو. سورت انبیاء کی اللہ رب العزت ما و تاسو تم دک کویری دی. اللہ فرمائی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستانه مخکې مونږ هیڅ یو پیغمبر نه دی لېږلی مګر هغه ته مونږ د دې خبرې وحي کړې ده. علما پوهېږي نکره ده د نفي نه وروستو راغله او من پې هم داخل شوی دی. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحي الیه مونږ به ورته د دې وحي کوله هر پیغمبر ته انه لا اله الا انا فاعبدون چې دې خلقو ته دا ووایه چې زمان العلاوه لایق د عبادت بل څوک نشته دی نو یک یو زما بندگی دی کوي ماته دی محتاجی کوي کده جبه عبادت ته دا بم زما د پاره کوي کده بدن عبادت ته دا بم زما د پاره کوي او کده مال عبادت ته دا بم زما د پاره کوي. او په مسلم مونږ وایو کنه ایاک نعبد و ایاک نستعين یا الله مونږ صرف استا عبادت کو د بل چا عبادت نه کو. مسکدا وایو او بیا خبر نه رامدد چې تو رامدد چلو ازوان او د بغداد شي میران او د ارچان پهلوان او مانی ولی لمن استاده دا خو عبادت ته دی کنه دا خو د جبه عبادت ته د فلانی په نوم باندې مثال منلې دی منښت منلې دا خو د مال عبادت ته دبل د قبر نه چاپی راګرځي نو دا خو طواف ته عبادت ته دا خو د الله د کور حقو د بیت الله حقو دا د بل چا حق دې نه غنو. ځکه خو الله رب العزت په داسې قسم خلقو باندې بد ویلي دي ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. الله وی داسې مسکون کو له هلاکت ته چا د خپل د مزد مطلب نه هم نا خبره دی چې زه په مسکی چې د ناغه سوایم هلاکت ته داسې کسانو لوي. نو انبیاء علیهم السلام الله دې را لېږلي دي د انسانانو د پیریانو د پیدا کولو نه مقصد هم دغه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله ما پیریان انسانان دا صرف او صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي دا ما بل څه لپاره نه دي پیدا کړی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دکې لپاره پیدا دي. لیکن نن موږ ټول عمر هغه دنیا له ورکړې دی او هغه 5 وخت منظم چې دین هغه ته مونږه تیار نه یو ښا. موسی علیہ السلام ډیر چې دنو مهرباني را سره کړی دا ورنه دا 50 منځونه دا بیا مونږه 5 کې دا حال دی لکه اجدا 50 منځونه وي. ادم دا موسی علیہ السلام د معراج په موقع باندې د نبی علیہ السلام د ارواح او د انبیاء سره ملاقات شوه دی. صرف عیسی علیہ السلام په خپل دی بدن مبارک باندې دا سره ملاقات شوه دی. دیو جنا واحد عیسی علیہ السلام دی چې هغه صحابیم دی او پیغمبروم دی. نبی علیہ السلام یې دل صحابی دی کنه. نو موسی علیہ السلام ته وی استا امت د دې 50 منځونو د کولو طاقت نه لري. نبی علیہ السلام ته وی لرشه الله ته وای چې کمی کا تو 15 کمی دل اخر دا 15 پاتې وی لرشوي بني اسرائیل دینه کوم پای باندې دو منځونو پی اته خلکو کې مشهور چې پای باندې دور وکنه دو منځونو هغه دغه دوه چې د نغم سره نشور رسولې دا 15 ډیر زیات دي. خو نبی علیہ السلام نه بس ته کنه 15 صلیخ را کم شلو 15 صلیخ ته نه یې 15 پاتې شول نو 5 پیر بس ته کنه دا 15 خوري شهید اوس ډیر دي کنه لګ دا خو دې کوي کنه کم از کم لګ اې کوم زمونږ دا حال دی.
الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نو ځان له روزي نه ګټما، ځان له روزي ګټما او د خپل اولاد لا. الله ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ما دینا دا اراده نکوما چې دې زما بندګانو له رزق ورکی. رزق ورکون کې الله دې او زه خوړو خوراک ته محتاج نه منو، ما دم څه ضرورت نشته دی. ځکه چې هو یطعم ولا یطعم، الله خوراک ورکی خو الله ته د خوراک حاجت نشته دی. وهو یطعم ولا یطعم. بهرحال دا غوړي رکوګه سلسله ده. انبیاء علیهم السلام یو راته دې پورې خبره کومه چې انبیام چون کړی شوی خلقو، بیا د هغه پسې سنور چون کړی شوی خلقي چې هغه ته علماء کرام وایي. د هغه علماء کرامو سلسله او بیا دې کې یو ځای باندې ودرومه. انت خبر راځي کنه راځي؟ اول انبیاء علیهم السلام چې هغه ټول دغه مهنت کړی دی، دا الله توحید ته خلق چې دغه هغه را بلل دی. نوح علیہ السلام په کې وګوره 900 کاله مهنت چې دغه هغه کړی دی. لیکن تاریخ باندې چې نظر سره واچي نو علما وایي چې هغه زیات یا وطن یادېږي او یا دا وطن کم نه کم وطن او زیات چې دغه هغه صالح تنه یا اتیا په کې مرضی چې دومره کسان چې دغه هغه دغه سره موحدین ګرځېدلي دي، باقی مانده ټول چې دغه هغه مشرکان او دومره مهنت هغه کړی دی. لکه نو دا زین ترانه ولی چې زه مهنت کوم سو خبره نه مني. تا خو لا 900 کاله سو، تا خو 900 کاله عمرم چې دغه نه دی. منګه یو 2 کاله چې ته درس کو یاره سو کړه د کینی نه بس پکما اې دا الله بندا چې یو سړی د شپېتو کالو بیمار دی، نو پاغه باندې چې شپېته کاله وا نخلی نو کم از کم یو شل خو په نواخله کنه 15 خو په واخله کنه. ته د شپېتو کالو بیمار چې دغه په یو ورځ کې سمول غواړي، تاسو ته کېږي شي یار صدور خو مهنت وکړه کنه. خپل لګیا یو وخت به چې دغه هغه رنگ راړي. لکه نوح علیہ السلام لګیاو نو ماشاءالله یو خبره پکې بل اوره هغه دا چې نوح علیہ السلام ته آدم ثانی وای. څه ته وای؟ آدم ثانی. ځکه چې آدم علیہ السلام اولنې آدم ابو البشر داغه نه دا ټوله دنیا چې دغه هغه آباد وا، او طوفان نوح چې راغلی او ټول خلق تباہ او برباد ګرځیدل دي. نو پس د طوفان نه بیا دا ټوله دنیا باقی مانده د نوح علیہ السلام د اولاد نه آباد ده. په دې وجبانی نوح علیہ السلام ته آدم ثانی چې دغه ویل کی دا دویم آدم دی. یو پیغمبر راخلا مهنت یې څومره کړې دی. نوح علیہ السلام دارنګي ابراهیم علیہ السلام پلار ته مسله کړی دا او دومره امتحانات په ابراهیم علیہ السلام باندې. لیکن سبحان الله الله رب العزت وی داغه ذکر خیر او داغه نیک یاد دامن پرستانو کې چې دغه پرې خو دي، دامن پرستانو کې څه دي پرې خو دي. وترکنا علی فی الاخرین. نو ما تعالی سم مهنت پکار دی چې ذکر خیر خو دی پاتې کنه. اساتذه وی شیخ القرآن رحمت الله علیه و فرمایل چې علامه ابن تیمیہ رحمه الله ویلی دي اهل البدعه يموتون ويموت ذكرهم واهل السنه يموتون ويحيى ذكرهم. د بدعات ولا بمري او نم به وسره هم چې د ناغمري دا لا سپ جندم سوک نم چې د ناغ ناخلي ختمي کی با او کم چې د سنتو پابندي او د سنتو تابعداري نو چې هغه مري نو داغه ذکر ورست تازه کیږي او داغه یاد بچی د هغه تازه کیږي، داغه یاد چې د هغه مړ کیږي نو. او شیخ القرآن رحمت الله علیه وی چې زمونږ استاد پته په جنازو باندې لګي الته پته لګي بیا هغه مخالف پم راوانی چیر لګي وګورم نو څوک بدیل را دي چورګه مخ به بدل شوی. لیکن څوک به چې پوي نه پدی باندې پوي چیرې دا مو خدا کار نشو کولای، خدا سړی په حق باندې ورتل ولا چې دغه پکار دي. دغه خوش قسمتی ده چپ خفات شکه نه رد خو مکو چپ پاتشه کتی بیان نشي کولای نه پریدا چې څوک بیان کی نه ته پریدا او ته چپ پاتشه. کله صاحب یاسین غوندي بادری د کیوینو خو سم زبردست انسان دی کنه دلوري نه رامن ډوالی دا
ویا قوم اتبعوا المرسلین، اے زما قوم عددی لیگلو شو تابداریو کئی، لیگلی شوی اخبرانی دی آگلی. یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. داغه چا پس روان شي چې تاسو نه مزدوریم نه غواړي او په سم لار باندې چې دن هغه روان دي، هغه خط جوړم د پشان شوی، د دې پشان شوی. و مالی لا اعبد الذي فطرني، سچل مالره چې زما بندګی نه کوم دا غزا چې پیدا کړې ما او پیدایشم د بندګۍ د پاره دی. و الیه ترجعون، دی الله تعالی تاسو واپس کړئ شي نو ګوري به سره ته تکغیل ورکړه دی پیو کو غره. و الیه ترجعون، دی الله تعالی تاسو واپس کړئ شي نو تاسو سره بیا ګوري. اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. آیا ز بيد الله نه نور مددګاران نور معبودان انسم. اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن، کچری ارادو کې مهربان ذات ما ته بضر د معمولی غنی تکلیف را رسولو. ان يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، مالد دی سفارش اس فائدہ نشرا کولے ولا ينقذون، او نما بچ کولے شي. قانون د الله رب العزت دادی چې ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. الله چې بچابانی د رحمت دروازه کولاو کی نسو کی بندول نشي، او که الله بچابانی بند کی نسو کی کولاول نشي. دا الله قانون زکات غم داوي کنه چې ان يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين. زب گمراهی مکستاسو خبره چې دناو منما د لکسات اني اذا لفي ضلال مبين اني آمنت بربكم فاسمعون. دا سکلک په استادانو ته وای یا استادانو ته خبره کوي یقینا ما ایمان راوړ دې پر استاد باندې وا استادانو نو تاسو زما دا اعلان غره واوري. یا قوم ته وی چې ما تاسو پر ربانی ایمان راوړی دی، هغه چا باندې چې تاسو لمم درکې، تاسو له خوراک درکې، ربکم وی کړ تاسو له خوراک درکې. فاسمعون، زما دا اعلان چې دنا غواوري. سو چلو شو هغه ته زما خیال دی چې د ګلونو هاري وته واچو. نه نه نه، الله پکانو باندې وشتو حتی کې چې پکانو کې ډوب کخان نو چکانو کی ڈوب کو نو قیل دخل الجنہ اویل شول چاویلو نو اللہم اویلو نو فرشتوم اویلو نو دا غذائی کی چکم حاضر موحدین و مومنانو نو آغیم اویلو قیل دخل الجنہ. لیکن ماو تعالی سوچ پکار دی منگا تاسو پا دی دنیا کی اسیگو، لیکن دا فکرم پیدا نشو چی دا خپل قوم سره چی دن دیتا مسئلو کو اگا پا جنت ترسیدلے دے. لیکن سوئی یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہائی ارمان چی زما دا قوم پوئے دے پا خون دا غم مسئلی باندی چی دا غی دو جنماتا زما رب بخنوک للاو زید کرامت والاونو گرزولما. پا جنت کی اگا داوئی چې زما دا قوم په مسله توحید باندې پوهې دی کنه چې د دې وجه نه الله رب العزت زه معاف کړم او زما چې دې سره دې کرامت والا نه وګرځولم. نو کرامت دی ته وو چې دا راجا بابا نغره بچی دې وی هغه هر وخت بچی دې چانک په پروتو هغه بت شیدن نا غړو به چاسکو دې ته کرامت چې دې نامنګ وایو لک او یو تاسو اصلي کیږي بي ځایا اور څه ختم شي تاسو لګیای دا الله بنده په دې خپل غوګونو اوریدلې خبره ته کوم. اوس د دې وخت سړی ولتوی لرشد راجا بابا دغه تورا سره دربار تا کونډا بونی سی کونډا موبایل به کولاو کی ما ته برنګ برابر کی بیا به ورته زوامه هوته ته قدر ورسه زبو ته چې راجا دا کار لاوکا. دا د اوس زماني خدای اوس خبره کوم پېشته مطلب باندې او چې خود ته کنځل وکړي په ما باندې غټ نظر وکړو غټ شفقت را باندې وکړو ورته به کنځل کول. راجا بابا جوړ پیژنې نه پیژنې مې نه او کنه الله باندې راجا بابا پورا دا کیسه دا اوسم دا اشته چې تاسو نکړی کو بابا هم ځته نه الله یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. نو بیا دا الله عذاب تا ګورخه وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون.
الله وی د په قوم باندې ما لښکرې نه دي رالیږلي د فرشتو، ضرورت ورته څه دی؟ یو ولم کافي ده، خو چې یو چغه ووالې شوه نو بس ټول ساړه پراته ګنګل پراته. ان کانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون. سبحان الله. یو صحابي دی عروه رضی الله تعالی عنہ، داغه نوم دی څه نوم دی؟ عروه بن مسعود الثقفي رضی الله تعالی عنہ. هغه راغلی ایمان یې راوړو. چې ایمان یې راوړو نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي وی زه زما خپل دی قوم ته ډایرکټ دا مسله د توحید کومه، د شرک دا رد ورته کومه. نبی علیه السلام ورته ویل لږ صبر وکړه. وی نه، زما قوم ما باندې ډېر زیات مین دی چې زه ودې منو، ما خوا کې خبرې هم نه کوي، پاسۍ مې هم نه وي، د ده خوب به خراب شي. نو هغوی زما خبره مني، زه ځم زه ورته وایم نبي علیه السلام یې زه لاړ شه نو. او چې بس مسله یې وکړله ډایرکټ هغوی خط هم جوړ په بل طرف اورېدلی او په کاڼو باندې چې دین هغه ویشتل شروع کړل. عروه رضی الله تعالی عنہ شهید کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي زما په امت کې چې څوک صاحب یاسین قتل غواړي نو عروه بن مسعود الثقفي رضی الله تعالی عنہ ته دی وګوري، دا زما د امت صاحب یاسین دی، لکه هغه صاحب یاسین چې مسله د توحید وکړو شهید شو، دوم مسله د توحید وکړو ډایرکټ چې دغه شهید کړ. زين ته خبره راځي کنه راځي؟ سبحان الله. دا زمون دارونه چې په دې باندې زور لګي، زمون مشایخ زور لګي په دې باندې، او دا اشاعت التوحید او سنت والا په دې لګیا دي. دا غي وجه هم دا چې نو خو موږ ټول ګناهګار یو، خو چې مسله د توحید دی، قدر عقیده د توحید دی برابر شي شرک د نوځي کنه نه ان شاء الله تعالی نور ګناهونه به مزان ساتي. دا نه چې غیله دی غاړه ورکړي، خو یو ځل به معاف شي، او که شرک درکې معافي د سر نه چې دن اغشته دی نه. یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي وی ایمان راوړم او بیا جهاد لازم او کنه ډایرکټ جهاد کوما، تاسو سره مرسته کوم، ملګرتوب سره کوما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اول ایمان راوړ، پس دا نه چې دغه جهاد درو زمو سره ایمان راوړو او بس غزا تیار ده. بخاری شریف کې حدیث دی غزا تیار ده، جهاد تیار دی، لاړو جهاد ته شهید شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ عمل قلیلا واجر کثیرا. عمل ډیر لږ کړی دی لیکن مزدوری ډیره غټه چې دن هغه وګټله. نی موس کړی دی، نی روزه نیوله ده، نی زکات ورکړی دی، نی قرباني کړې ده، صرف او صرف مسله د توحید من الله چې لا اله الا الله، بيد الله نه بل څوک حاجت سر کول وال نشته، او محمد رسول الله، محمد علیه السلام د الله تعالی علیه ګل شوی دی، د الله پیغمبر دی. دک یو مسله بس دک مندلې ده او شهید شوی دی. نبی رسول الله والسلام وی عمل ډیر کم کړی دی خو مزدوری رضایت او غټله جنتی ځان لچې نه غوګټ. د چې یو سړي دا عقیده چې یدمرون اعداءهم وینصرون اولیاءهم، هغه دا په خپل کتاب کې لیکلي یو سړی داسې چا پسې رواني بهي ته خو وګوره که نه راته د چا پسې رواني. هغه لیکلی وي یا رسول الله یا محمد بطریق الاستعانة جایز. یا رسول الله یا محمد بابا وی په طریقې الاستعانة سره جایز دي، چې سړی ته مدد غواړي وي جایز دي. ډاګی بابا وی یا رسول الله یا محمد به طریق الاستعانه کته نقل کړ دې راځي کوم ځای کړ دې بدی باندې. الله الله پته لګی نه چې کوم طرف نه دا قصه چې دنا غره روانه ده. لکه عقیده د توحید برابر اول انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات دي، مهنت یې کړې دي. ابراهیم علیه السلام مهنت کړې دي، پلار ته وای انی اراک وقومک فی ضلال مبین. ای زما پلار تم گمراه دا قوم دیم گمراه دي. خوله تلر مکړه کړی دا وتا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. یا ابتی لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. یا ابتی اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. یا ابتی لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. یا ابتی اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. دا یو تخویلی دی چې دا ته چاته آواز کوي نو هغه اوري، نو هغه تعالی فایده نشي را رسولی. مریم درله چې دن هغه ناوري هغه وی شاه سے غزل تقریر کو کنز الحکایات یو کم 50 صفحه کې واقع راوړی دا. شاه عطا الله شاه بخاری رحمه الله وی تقریر کو یو سره پس تقریر میاس کې پاسې دی شاه جی مرده سنتے ہیں یا نہیں سنتے، او ډیر ذهن والو کنه
सकते? कोई काम है? नहीं शाह जी काम तो नहीं, वैसे मालूम करता हूं। अच्छा जब मर जाओगे तो मालूम करूंगे। जी बस खड़े होगा ना, भाई पता नहीं भाई, हमारे तो जिंदा भी नहीं सुनते, जिंदे भी नहीं सुनते, पता नहीं इसके मुर्दे किस तरह सुनते हैं। यौकम पंजुस्तम सफा की कन्जुल हिकायत की दा वाक़या रावड़े असमगा औरिदल खुला कदा उस लगा हवाला दर दर कमल वाक़ी न खबर हम सीधा दादा लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वलिदा चा इबादत कई चौरी न फलप्लार तो हुई और ताला सफायदम निशिदर रसवले दाउ क्लो 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 पन्नर मौ नशवला नोज दसरू विने सेलाब वाड़ी कना तिक्ष्वला कना इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन। तुम गुमराह इस्तादा कौम गुमराह है अबल तर बदरवाल ताजान लदी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दो दास्तान जान ला दास्तान दे दागड़ी उगद खो आखिर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसियो बसीर आजा मूसा अलैहिस्सलाम मेहनत करे दे, हारून अलैहिस्सलाम मेहनत करे दे, ईसा अलैहिस्सलाम मेहनत करे दे, सालेह अलैहिस्सलाम मेहनत करे हो औ हूद अलैहिस्सलाम मेहनत करे हो। ये टूल अंबिया अलैहिस्सलाम द अल्लाह द तौहीद बयान करे दे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगम द तौहीद बयान ज़य पज़य पचोकुनु बांधी या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। तासु दा वही ची बेद अल्लाह नबल सुख हाजत सर कोलो वाले निश्चित तुफ्लिहू तासु बा कामयाब शई, तासु बा कामयाब शई। खपल फ्रीरा पासी दर दे खान अबू लहब और द कहानी गुजारी पे कर दे तब्बल लका साइर अल-यौम अलिहाजा जमातना। ए दनन रदी जमा कौन के तबाशी ता मुदिल जमा करी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो वही और कम तर आगा तर ची अवल ईद मिलादुन नबी ची दना मनाव कर दे खान जिश्न ईद मिलादुन नबी दा अवल ची दना मनाव कर दे। खपल विंजे ची दना आगा चिकल द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द पैदाइश न खबर शो नो खपल विंजे ची दना सोएबा आगा आजाद करी द खुशहाली की ay په خوشاله کې ادا کړ د کترو یا صح مخالف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې داغه په باره کې تبت یدا ابي لهب و تبت یدا ابي لهب دغه صورت چې دغه دام دغه په باره کې دغه تخیری دي دغه باره کې چې دغه راغلي نبی علیہ السلام مهنت کو صحابه ته چې کله مسلو کړلا عزتمندو اخرانه کال دی حجۃ الوداع نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ډېر شیناستی وی ما تاسو ته مسله او رسوله کراون رسوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه کرام وی تاسو را رسول سچ د مسلې را رسول حق ما ادا کو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اللهم اے اللہ ته گواشا اے اللہ ته گواشا اے اللہ ته گواشا ما دې ته چې د مسله او رسوله او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته وی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ تاسو کې چې کم دلته موجود دی نو دادی غیر حاضر تا او غیر موجود تا مسله ورسي او صحابه کرام ورسولا اغي تابعین تا تبع تابعین تا داسې اوش راغله ما او تاسو راغلي دا اوس ما او تاسو له پکار دي کنه خدای نبی رسول الله والسلام حدیث دې کنه رونو حدیث دې نبی رسول الله والسلام لا یاتین علی الناس زمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی داسې زمانہ په خلقو براشي چې لا يبقى من الاسلام الا اسمه د نوم د اسلام به صرف نوم قدر چې دغه پاتې وي نن وګورئ صرف د نوم قدر اسلام سورۃ اخلاص ولوم نو ورې سړیا څه څنګه باندې وایي سورۃ اخلاص ولوم نو دی وشیلا سورۃ په خطا کی څه شی دی مالغه خدا شي سورۃ اخلاص ولوم نو دی او بس مسلمان دی لا يبقى من الاسلام الا اسمه د اسلام به صرف قدر نوم چې دغه پاتې وي ولا يبقى من القرآن الا رسمه د قرآن به صرف تلاوت قدر پاتې وي یا داغي اسی رسم به پاتې وي زما د قرآن ډبړې را خسته ده زما د قرآن کاغذ ډیر خسته دی قمیص ډیر زیات چې نه خسته دی نور بچ دې نه هغه طرف ته پکې سني مطلب باندې بدن پی کول نه لا يبقى من القرآن الا اسمه یا نبی اسلام سوئی مساجد معمرة وهي خراب من الهدى جماعتونه به ظاهري آبادی دیوالونه برابر دي ټوبلیټونه برابر دي ارس برابر دي مساجد و معامرتن لیکن وهي خراب من الهدى د قران او سنت نه بخالي تور بد بدعات زي ګرځیدلې نو ګور کنه خپل مخام یاران ته دي خو جماعتونه تر رسیدلې دي خو د بدعاتونو ډک
مساجدهم عامرة وهي خراب من الخدا. بیا شوی نبی علیہ السلام علماؤهم شر من تحت ادیم السما، د اسمان د سرمنې د لاندې علما به چې دن هغه ناکاره وګرځي. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، دی نه فتنه راپورته کېږي په دې کې به واپس کېږي. د دې څه مطلب دی؟ ماشاءالله. من عندهم تخرج الفتنة، غلب ناستی دعوام اصلاح بنه کوي، د شرکیات رد بنه کوي، د بدعات رد بنه کوي، د نورو رسم و رواج رد بنه کوي، د نورو ناروا رد بنه کوي. نو د هغې اثر به دی چې اثر به هم دی ته رارسي. من عندهم تخرج الفتنة، د دې نه به فتنه راپورته کېږي، دی به رد د منکر نه کوي. نو د هغې چې کوم بره نه عذاب راځي نو به هم دی کې راوپس کېږي، هم په دی باندې به د هغې اثر پرېوځي. پوه نه شتې په مطلب باندې؟ من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، د هغې اثر به دی ته رسي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الله وی د هغه فتنې نه د هغه عذاب نه ځان بچ کړئ چې هغه ور صرف ظالمانو ته ورې نه رسي، بلکې ظالمانو ته به هم رسي او چا چې د هغې رد نه دی کړی نو هغه ته به هم ورې د هغې رسي. ولې بني اسرائیلو کې 3 ډلې جوړې شولې، یو ښکار کوونکي جوړ شول، دویم چپ پاتې شول، او دریم چې دن هغه دا منع کوونکي شته مه کوئ دا ښکار منع دی. نو الله وی انجینا الذین ینهون عن السوء، من هغه کسان بچ کړ چې هغوی د نارو نه چې دن هغه منع کوله. او ظاهره دا ده چې دغه چا چې دا جرم کو نو هغه هم تباه شوي دي، او کوم چې چپ پاتې شوي چې سړی بس دی خپل قبر کې وسولي موږ خپل قبر کې سملو نو هغه هم ورسره چې دن هغه تباه شوي دي او سره څه شوي دي. ځکه وایي نبي علیه الصلاة والسلام چې من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. الله رب العزت دې ما او تاسو په دغې کې نه راولي. دا کوشش دی عزتمندو چې موږ په دغې کې را نشو بلکې موږ په رد کوونکو کې را شو، چې رد کوونکو کې را شي چې د عذاب نه چې دن هغه محفوظ شي او په امان باندې چې دن هغه وګرځي. دغه محنت شروع دی. په دې محنت باندې دا غریبان کسان چې دن هغه لګیا دي چې دا خلق قرآن کریم تکینی، علماو تکینی، درسونو ته چې دن هغه کینی، او د خپل غمونو د خادو د دې برابروالی د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې چې دن هغه وکړي. صحابه کرام د نبی علیه السلام په سنتو باندې څومره مینو. یو صحابي دی د هغه مخکې د هغه رشته دار دا وړي کې کاڼې رااخلي او دا داسې چې دن هغه ولي، دا کاڼې په تینګلی باندې چې دن هغه ولي. هغه منع کړ، وی نبي علیه السلام دې ته خذف وایي په عربۍ کې، وی نبي علیه السلام د خذف نه منع کړې ده، ځکه دا نه دشمن چې دن هغه مړي نه ښکار وژني بلکې غاښ ماتې سترګه ړندوي. نو دا ولې دا کار کوي؟ هغه بیا هغه کار کو چې بیا هغه کار کو. دا صحابي ورته څه وایي؟ والله لا اکلمک ابدا، زما دې په خدای قسمي چې تر مرګه پورې به تا سره خبرې ونه کوم. ته د نبي علیه الصلاة والسلام د سنتو چې دنه خلاف کوي. او په دې ځای باندې علماو شارحین لیکلي دي چې د مبتدعینو نه او د هغه چا نه چې ښه ورته پته چې دا سنت دی لیکن بیا هم د هغې خلاف کوي، د هغه نه تر مرګه پورې بایکاټ جایز دی. دا په هجران کې نه راځي چېرې د مسلمان سره چې دنو بایکاټ کړی دی، تر مرګه پورې د هغه نه بایکاټ جایز دی. والله لا اکلمک ابدا، وایي زما دې په خدای قسمي چې زه به تا سره تر مرګه پورې خبرې چې دن هغه ونه کوم. داسې صحابه کرامو، داسې صحابه کرامو د نبي علیه السلام د سنتو قدر ورسره، احترام ورسره. حذیفه رضی الله تعالی عنه دسترخوان باندې ناست دی، عجبو سره روټۍ ده او سنونۍ نه کته څه بسر کې وغورځېدو، هغه یې راوچت که صفای که ویې خوړو، خادم وله ټونګه ورکړله، وی عجمو ته دا بد ښکاري، دي ته بد ښکاره شي. هغه ورته څه وایي؟ ااترکو سنت حبیبي لذلک الحمقان، آیا زه د خپل محبوب سنت د دې کمقلو د وینا د وجې نه چې دن هغه پرېږدمه؟ اوس ما تا ته دا معمولي غوندې سنت چې دن ښکاري لکه دا معمولي دي، دا د نبي اسلام خبره ده لکه. او صحابیاتو سره او صحابو سره د دې ډېر زیات چې دن هغه قدر و لکه ډېر زیات قدر و. او بیبیانو ته هم زنانو ته تاسو ته هم یو خبره درته کوم په ضمن کې بس دا رایاده شوه لکه عطا رحمه الله فرمایي، عطا ابن ابي رباح وی ما ته یو ځل ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایل الا اریکا امرأة من آل الجنه، تا ته جنتونه ښځه وښیمه؟ شاګرد ته وی جنتونه ښځه راته وښیمه؟ ما ته وی ولې راته نه ښیې؟ وښیه که نه؟ بهذه المرأة السوداء، دا پوری توره ښځه چې روانه ده دا جنتونه ده. ولې ته غیبداني؟ هغه ورته کیسه بیان کړه، غیبدان نه یم. دا نبي علیه الصلاة والسلام ته راله او نبي علیه السلام ته وی انی اسرع، ما باندې مرګي راځي، بیماره یم.
نو ته د الله نه سوال وکړه چې مانه الله د مرګو دا بیماري لري کی مرګي را باندې راشي نو ځان دې پردي کما کپڑے ځان نه لري کما ته د الله نه سوال وکړه چې الله رب العزت مانه دا مرض لري کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ان شئتی کستا خوخی صبرتی چې صبر کای نو زبد الله نه تعالی د جنت سوالو کما و ان شئتی او کته دا غواړي چې نه الله تعالی دا مرض خږي نو بس ټیک ته زبد الله نه سوالو کوم چې دا مرض تعالی خږي تا کوم یو خوخه دا وینه بس دا مرض دې زمای خو مال د جنت سوالو کړه الله نه سبحان الله دې خبره لګاندله بس مال د الله نه د جنت سوالو کا خدای یو درته ما ټیک دا بیماری باندې بز صبر کوما خدا د الله نه سوالو کا چې زه ما باندې کله دا بیماری راشي نو چې ځان نه بے پردی کوما د حیا نه کوا نبی رسول الله ولا سوالو کو د دې نه پس دا بیماری او پیرات للا لیکن ځان باغې نه بے پردی کو اے زنانو تور سرو مين دوخیندو ووري دا کراجا بازار دی او کمینا بازار دی او تا نړۍ کپڑے چولی دی نړۍ لوپټه دی اغستی دا او روانه په خپل اختیار ځان دی پردی کوي هغه بیمار او عجز پدی ګناګار هم نوا لیکن هغه په دغه وخت کې هم ځان دی پردی کول مناسب نه ګڼل او اجازه حیا د زما چې زدا چې دنه څه دی هغه تصویر راوړم بازی غره تصویر راوړم بازی دا حیا پکې دومره وا حیا پکې دومره وا چې د بیماری په وخت کې ځان بے پردی کول چې دنه هغه مناسب نه ګڼل نو چې خپ اختیار کې واده دی او کوی دندا یا بازار ته چې دنه چکر دی او تا دغه چې دنه سړي نړۍ لوپټه راغستې دا او پتاي کې روانه نو په خپل اختیار دی ځان بے پردی کړ دی ځان وګورنو تو وګوره چې د صحابياتو څه حالو او زما استاد چې دغه څه حال دی الله رب العزت زما استادو د نارینه او د زنانو د ټول حال باندې چې دغه رحم وکي دیو جن عزتمند د قران درس تکي نه علم تکي نه نبی رسول الله سلام فرمای القرآن حجت لك او عليك قران بیا پتا باندې حجتي ستا په خلاف به گواہی کوي یا بس تا د پاره حجتي چې دې ماته ناشو او نبی رسول الله سلام فرمای اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن کریم سره تعلق پیدا کړي دا وایي د قیامت پرز باندې بده د خپل کسانو د پاره سفارش کوي د چا چې دې سره تعلق او د غي د پاره به سفارش کوي او قرآن د قرآن والا نه وایي چې د قرآن په مطلب باندې چې دنا پیشي چې د قرآن کریم د آیت مقصد څه دی او دا موږ نه سغواړي دوستانو انبیاء علیهم السلام مهنت وکړو صحابه کرامو مهنت وکړو په صحابو کې هم دا چې ځنې چې دین هغه شهیدان شول او ځنې په انتظارو علماء دا غین رستو حق پرستو مهنت کړی دي اخر کې زمون شیخ القرآن رحمه الله تعالی علیه د پنځپیر هغه په دې ځای باندې आवाज لګولې دي دا څه مذهب نه دی عقل دی او تاسو ته نه خبر یې خدای الله د دین مهنت یو انسان کړی دی الله رب العزت داغه ذکر یاد ساتل دی نو پکار دار چې ما او تاسو هم داسې مهنت وکړو چې زما استاد ذکر ومرستو چې دغه پاتې شي او زما او تا یاد چې دغه هم پاتې شي چې خلکم په خیر سره یادای دعا راته کوي نبی رسول الله سلام فرمایي چې کله انسان مړ شي د اعمالو دروازه چې دغه بند شي مگر یو څو کارونه دي چې داغي اجر د مر نه پسم د ترسي یو صدقه جاریه جمعات لای ځای ور کړی دی جمعات آباد کړی دی مدرسې آباد کړی دا لارې کولاو کړی دا کوي او واسل دی د مړی پس د مر نه بدته داغي اجر او ثواب چې دغه رسي نو دویم نبی علیہ السلام وی او علم ينتفع به علم کړی دی چې داغي نه خلکو ته بیان کړی دی خلک داغي نه فائدہ اخلي کتابونه لیکلي دي نور تفسیرونه چې دغه لیکلي دي او شاګردانی پری خو دي او دریم عزتمند او ولد صالح يدعو له یا نیک بچي پری خو دي چې هغه د مر نه پس چې دغه دعاګانې کوي نو پکاردار چې خپل اولاد مونږ او تاسو علم ته چې ناراو باسو ان شاء الله تعالی دغه به مونږ پکار راځي د دې آیات کریمه مقصد ته وګورئ د آیات کریمه کې الله رب العزت سوئی من المؤمنین رجال د مؤمنانو نس سړي دي صدقوا ما عهد الله علی چې غیر رښتینی کو هغه چې د الله تعالی سره دا غي وعده کړی و الله سره دا غي وعده کړی و ان شاء الله تعالی دا الله په دربار کې دا امید دی چرین شي دوستای کوم بدای کی ان شاء الله تعالی الله رب العزت مغفور مرحوم کی هر عالم په وخت د علم کې چې د کله علم کو د الله سره دا وعده ده چې زبستا دا دین چې دا صحیح چې دا بیانو د هر عالم دا وعده ده
من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. لاړو عارف شیخ صاحب لاړلو، کابلګام شیخ صاحب لاړلو، نور شیوخ دی چې دغه لاړلو. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه. بعضې هغه چې هغوی خپل منښته پوره کړله، منښته یې کړې وه چې ستا دین به چې دنه ورسوو. منهم من قضى نحبه، خپل نظر یې پوره کو. ومنهم من ينتظر، بعضې په انتظار کې دي. وما بدلوا تبدیلا، هغوی ضرم چې دنه تبدیلي نه ده کړې، نه دي بدل شوي په ضرب بدلېدلو سره. خبره کې لچک تر اخره پورې نه ده پیدا کړې چې څنګه مثلم اکه سکله که چې دنا کوله. ښه چې کله لاړل او لاړ بشي، څه چل به وشي؟ نو راپورته بشي. چې راپورته شي نو لیجزي الله الصادقین بصدقهم، الله به رښتینو ته د هغوی د رښتیاو بدله ورکړي. او کوم چې منافقانو د هغوی پسې بدې ردې ویلي، ویعذب المنافقین، دې منافقانو له به الله سزا ورکړي ان شاء، که د الله تعالی اراده وشي. او یتوب علیهم، یا به پې الله تعالی مهرباني وکړي. بس د الله خپله خوښه ده. د الله سره څوک اختیار چې دی نه نشي لرلی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اوس هم دروازه چې دنا پرانستې ده. وکړه د شرکیاتو نه او د بدعاتو نه توبه، وایي بس د دې شرکیاتو بدعاتو نه مې توبه ده. او علماو ذکر کړي دي عزتمندو، دیوبندیت وایي ستا، دیوبندیت څه ته وایي؟ دا د 5 خبرو مجموعې دپاره نوم دی. ښه، د 5 خبرو: بیان د توحید، رد د شرک، بیان د سنت، رد د بدعت، او جهاد فی سبیل الله. دا د دیوبند اصول دي. ما سره کې سخته عالم بیان کړ دی، بنگلادیش یو عالم دی، خالص دغه دپاره مې راوړی، خالص دغه دپاره. هغه وایي دیوبندیت څه ته وایي؟ دقیق خبرو ته وایي. او دا وګوره چې دا په چا کې موجود دي، لکه بیان د توحید او رد د شرک، بیان د سنت او رد د بدعت، او جهاد فی سبیل الله تعالی. دارالعلوم کراچۍ کې چې کوم 50 ساله هغه اجتماع وکړه په هغې کې بیان کړی. وی دا خبرې چې په چا کې وي دغه دیوبندیان دي، چې دا پکې ناسې وایي که نه، لګیا دي که نه چې موږ دیوبندیان یو. لکه او موږ اهل سنت والجماعت. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړي دي، اما اهل السنت والجماعت، اهل سنت والجماعت چې دي فیقولون فی کل فعل وقول لم یثبت عن الصحابة هو بدعه. د هر هغه کار په باره کې چې هغه د صحابو نه ثابت نه وي، هر هغه وینا چې هغه د صحابو نه ثابت نه وي، دی به وایي چې دا بدعت دی، دا د شرک پسې دویم نمبر چې دنا ګناه ده. لانه لو کان خیرا لسبقونا الیه، ځکه که چېرې دا د نیکۍ کار وی د صحابو به دې ته منډه وهلې وه. اذ لم یترکوا خصلة من خصال الخیر الا وقد بادروا الیها، ځکه چې هغوی هېڅ د نیکۍ یو کار نه دی پرېښودی مګر هغوی ته یې راسې منډه والې ده، کار یې چې دین هغه نه دی پرېښودی، خو چې هغوی نه دی کړی معلومیږي دا چې دا سنت نه دی او دا بدعت دی. لیجزي الله الصادقین بصدقهم ويعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم. ان الله کان غفورا رحیما، الله بخون کې رحم والا دی. الله دې زما او ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي، او الله رب العزت دې زما او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. دا څو خبرې مې چې دنا تاسو ته وکړلې، الله رب العزت دې په دې باندې ما ته هم د عمل کولو توفیق راکړي، تاسو ته هم د عمل کولو توفیق راکړي. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.